کوم کسان چې د سرسایه روپۍ ورکوي نو د سرسایه دا روپۍ چې دي دا په ټایم باندې ورکوي ځکه زیاتکر غریبانان چې دي هغه دې روپو ته ناځي کله چې ولې دا روپۍ تاسو ورکوئ نو هغه په خپلو ماشومانو له اختر له پیزار او کپړې چې دي دا پې واخلي یو څو کاله مخکې به تاسو یو ویډیو کتلی هغه استاد د ماشومې نه تپوس وکړي وایي تا اختر له پیزار اخیستې دي نو هغه وایي نه پلار مې وایي چې د سرسایه روپۍ خلک راکړي نو په هغې باندې به زه تاله پیزار چې دي دا به واخلم نو داسې ډېر غریبانان دي چې هغه دې روپو ته ناسي نو تاسو کوشش کوئ چې دا روپۍ چې دي دا په ټایم باندې ورکوئ که خیر و زکات ورکوئ نو هغه هم د وس نه ورکوئ چې کم غریبانان دي چې هغه په خپلو ماشومانو له کپړې او پیزار چې دي دا پې واخلي ځینې کسان به وایي چې د سرسایه نن سبا 100 روپۍ دي نو 300 روپۍ چې دي دا کمزور دي که کم کسان کمزوري نو هغه 300 روپۍ چې دي دا ورکولی شي دغه شان که په کور کې بیماران او هغه روژې خوړل د روژې چې دي دا هم 300 روپۍ چې دي دغه تاسو ورکولی شي بل لا که تاسو داسې خیر و زکات یا د سرسایه روپۍ ورکوئ نو لاول خو په خپلو رشته دارو کې ګورئ که ستاسو په رشته دارو کې غریب څوک نو لاول هغه له ورکوئ که بیا په رشته دارو کې یو څوک نه نو بیا په محله کې ګورئ په محله کې چې کم غریبانان دي نو هغو له دغه روپۍ چې دي دا ورکوئ نو دا سرسایه روپۍ او خیر و زکات که ورکوئ دا د وس نه ورکوئ چې غریبانان په خپلو ماشومانو له کپړې او پیزار چې دي دا پې واخلئ بل دا دا میسج چې دی دا مخکې شیر کړئ چې هر یو کس ته ورورسي چې هغه په ټایم باندې د سرسایه او خیر و زکات دا روپۍ چې دي دا ورکړي